نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النحل سور لسم پارا نبی نمبر آیت تی پمخ کے رکو کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو اس پدے رکو کہ ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی گی اللہ رب العالمین فرمائی چما حکم کڑی دی پا عدل باندے احسان باندے رشتہ دارانو تا پا ورکڑ باندے من میں کڑی دا فحشانا دا منکرنا او دا بغینا پدی آیت کریمہ کے دری اوامر او دری نواہی ذکر دی یو امر پکی دا عدل ذکر دی دویم امر پکی دا احسان ذکر دی دریم پکی دا ایتاء ذی القربا ذکر دی او دری نواہی دا فحشا منکر او بغی ذکر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چدا آیت کریمہ پا قرآن کریم کے دیر جامع آیت ٹول دن لرا ہر خیر او شر حغی لرا جامع آیت پا قرآن کریم کے دا آیت دا دی وجنا واعظین دا آیت کریمہ دا جمعے پا خطبوں کی للی دی آیت کریمہ کی اللہ رب العالمین دا عدل حکم کردی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی عدل نمراد توحید دا اللہ پاک دی چی دا عدل انصاف دا پدرمیان دا اللہ پاک دا صفاتو دا تعطیل او دا ختم دو او دا اللہ پاک سرا دا شرکانو پدرمیان کی پروت دی نو عدل نمراد توحید اللہ پاک یا والی او یا عام مفسرین دا عدل تفسیر کئی پا انصاف باندی چا اللہ رب العالمین حکم فرمائی کہ تاس انصاف نکار واقلی انصاف کوئی دویم لفظ احسان دی احسان پبارک علماء فرمائی احسان یو مع اللہ دی یو احسان مع العباد دی احسان مع اللہ دا اللہ رب العالمین سر احسان ماندا چید اللہ رب العالمین تمام فرائض بخی کامل طریقے سر ادا کول دا مراد احسان مع اللہ دی او دویم احسان مع العباد دا چتا عفو کی آغا چاہتا چتا سر زیادیبو کی او تورکڑ کی آغا چاہتا چاہتا تالا ندر کی او تو رشتداری پالی دا آغا چاہ سرا چاہتا سرا رشتداری نپالی ندامانات احسان مع العباد دا حاشیات جلالین پا احسان کی دادوالا تفاسیر نقل کری او تفسیری جلالین اخبر لکی احسان مراد ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک تد اللہ عبادت پدا سے شان کے گوئچ اللہ پاک تبینی او کدا سے حال دینین و احسان مانا عبادت پدا سے شان کے اللہ پاک تاوینی تینوینی بلکہ تاوینی کستا حال کمزوری او دا سوچ دے نہ جوڑی گی چا اللہ زوینم عبادت پدا سے توجہ کے چا اللہ پاک تاوینی و ایداد احسان ماندا سنگ چی پا حدیث جبریل کے ذکر ایتاء ذی القربا ورکڑا رشتہ داران دا نوری
نور خلقو په نسبت باندې رشتہ دارانو ته ورکړه اجر ډیر لري ځکه ایتاء ذل قربا ذکر شو درې نواهی په ذکر دي وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي ینها عن الفحشاء فحشان مراد تفسیر جلالین لکی چې زنا ده الله فرمای زنا مکوي د زنا نزان او ساتي منکر نه مراد هر هغه کار دی چې هغه د ګناوي چې عقل هغه کار قبیح او بدګنی کاغه گناه او کاغه کفر دی د دین الله پاک منع فرمایل او دریم لفظ د بغي دی بغي نه مراد هر ظلم او نا انصافی ده بعض علماء فرمایي دا کتاب مخبل نه دی کتل یو لوی معتبر عالم نه اوریدلی چې د شیعاګانو تفسیر او ترجمه دا ترجمه مقبول دهلوی هغه دا ینها عن الفحشاء والمنکر والبغي تفسیر کوي پتا سے گنده خبر سره وې د فحشا نه مراد ابو بکر صدیق دی او د منکر نه مراد عمر فاروق دی او د بغي نه مراد عثمان ابن عفان دی نعوذ بالله وی اللہ منع فرمائے کہ تاس ابو بکر صدیق سے ممنئی عمر فاروق سے ممنئی او عثمان ابن عفان سے ممنئی دا خبرہ کم عالم چے نقل کی دا ترجمہ مقبول دہلوی دا شیعگانی و معتبر تفسیر دی ترجمہ مقبول دہلوی باغی کے مقبول دہلوی دا ترجمہ کردہ خدا ترجمہ دا غپا کفر باندے بنا دا شیعگانو چې دا کومه ترجمه کړي نو الله رب العالمین پدې آیت کریمه کې درې اوامر او درې نواهی الله پدې باندې انسانانو ته حکم فرمایي چې دې کې تاسو پدې عمل کې د پاره دې چې تاسو پاک شئ بیا الله جل شانو فرمایي چې تاسو په خپل وعده باندې وفا وکړئ نو په کوم وعده یا هغه وعده چې نبی علیہ السلام سره تاسو بیعت کړی دي د نبی علیہ السلام په تابعداري هغه سره ورسوي او یا دا وعده نه مراد د الله رب العالمین په وحدانیت باندې ایمان هغه وعده هغه تاسو سره ورسوي او تاسو ایمان وروړي وعده نه مراد ده په بل آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو وعده مه ماتوئ پشان د یوې زنانا چې زنانا واقعا ذکر ده بعض علماء فرمایي دا یو مثال دی چې یو زنانه وا چې هغه با درې خمونه پړي جوړ کړ ټول ورځ نه سار نه ماجګر پورې مهنت پدیو کو چې ماجګر بشو واپس به بیا پړي کولو کړ سبب بیا شروع شپړي به جوړ کړ او چې ماجګر بشو بیا پړي کولاول به فائدې عباس کار به او بعض علماء فرمایي نه دا یو زنانه په عربو کې د دینو مریتا یا رائقو او دا په مکه مکرمه کې یو وقوف او کمقل خزوا لکه څنګه تفسیر جلالین لیکي نو دی به دا کار کړو نو کار عباس او به پیدو تاسو دا شان عباس کار مکوي چې دا کوم وادي مو سر تر کوم وادي مو کړی دی او وادي نه رسوي سرتا دا به تاسو داسې بي وقوفي وی لکه د دې زنانا بي وقوفي عربو کې د جاهلیت په زمانه کې رواج یو قوم سره معاهده وکړي چې موږ بس سره مرګتیا کو په سخت او نرم کې کله بچ دې قوم ته او قسمونه به په دې باندې چې کله به دې ته د هغې نه یو اوچت قوم ملاوېدو د هغې سره به وعده کولی شوه نو هغه بل قوم والا وعده به یې ماته کړه او دې نوي قوم سره به یې معاهده وکړه د دې دپاره چې موږ ته پکې پیدا مالي میلو شي یو قوم سره معاهده کړې وعده به یې کړې وه هغې نه به یې چې مضبوط او اوچت او ډېر مال والا قوم ولیدو هغه زړه واده بل قوم والا واده به یې ماته کړه او د نوي قوم سره مالدار سره معاهده وکړه دپاره دې چې موږ ته پکې مال میلو شي نو وعده به ماته کړه نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو وعده مه ماتوئ بیا الله جل شانه خپل حکمت ذکر کوي چې زما خوښه ما ټول خلکو ته هدایت ورکړو لیکن زما په هر کار کې حکمت یې چاته مې ورکړو چاته مې ورنه او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو په وعدو ماتولو باندې پیسې مه اخلئ لکه څنګه چې دغه قوم وعدې ماتولې په هغې باندې به د مالدار قوم سره معاهده وکړه او په هغې باندې به دې ته پیسې ملاوي او بیا الله جل شانه فرمایي چې ستاسو سره دي دا ختمېدونکي دي او څه چې ما سره دي دا دائمي دي نه ختمېدونکي دي
دنیا دا انسان تا سره چې څومره دا ټول ختمېدونکې ده آخرت دی جنت دی نعمتونه دی الله سره چې څومره دي هغه ټول دائمي او باقي دي نو هوښیار انسان دا دی چې په دائمي څیز باندې توجه واچي په نسبت دا فاني څیز باندې چې ختمېدونکې د دنیا ختمېدونکې ده انسان په خپل زړه قرار په دنیا باندې نه نیسي ځکه دا نشته او سبا نشته او آخرت او د الله نعمتونه هغې کې فنا نشته نو د مسلمان شان دا ده چې هغې ته تیاري کوي او په دې دنیا فاني باندې به خپل ایمان او خپل آخرت نه خرابوي کافران بې وقوفان دي هغې په دې فاني زندګۍ باندې خپل ژوند خراب کو او دائمي ژوند نه محروم پاتې شو چې نعمتونه د جنت دي نو کافران بې وقوفان دي خو مسلمان ته الله په قرآن کې فرمایي چې دائمي ژوند غوره کړه او فانی چې کوم د دنیا دا ژوند دی په دې باندې خپل آخرت مه خرابو بیا الله جل شانو فرمایي چې زما په شریعت زما په قانون کې مساوات دی که نارینه نیکي وکړه هغه ته به خپل ثواب ملاویږي او که زنانه نیکي وکړه هغې ته خپل ثواب ملاویږي جنت به ملاویږي د دنیا فراخ رزق به ملاویږي کامیابي به ملاویږي ثوابونه به ملاویږي که هغه په دنیا کې نارینه دی او که زنانه دی خو نعمت به ورته ملاویږي په دې کې دا تمیز نشته چې انسان نارینه دی هغه ته به ثواب ملو شي او زنانه وي هغه ته به نه ملاویږي نه د الله پاک په قانون کې په نیک عمل کې مساوات دي چا چې نیک عمل کو ثواب ورته پوره ملاویږي بیا د قرآن کریم د تلاوت ادب الله پاک ذکر کوي چې تاسو کله د قرآن کریم تلاوت کوئ اعوذ بالله وایي تفسیر جلالین حاشیه لیکي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناست عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما نبی علیہ السلام ته تلاوت شروع کړو دا غینه وړاندې می اول او اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم او بیا می سبق شروع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رات او فرمایل چې ندا سي موایا او یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا سبق شروع او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تکله دا تلاوت کې اعوذ بالله وایا ځکه چې ما کړه جبرئیل علیہ السلام راغی نو هغه چې تلاوت شروع کو نو هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی او بیا یې تلاوت شروع اعوذ بالله السميع العليم ویل جائز دی او بهتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی مونږ تاسو الحمدلله د قران کریم تلاوت کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو دا بهتر تعوذ دی د کوم چې نبی علیہ السلام عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته حکم کړی د قران کریم د تلاوت نه وړاندې اعوذ بالله ویل دا سنت دی ویل پکار بیا الله جل شانه فرمایي چې شیطان ته غلبه په نیکانو خلقو نه ملاویږي او په بدانو خلقو هغه ته غلبه ملاویږي نو فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان بشک الله پاک حکم کوي په عدل سره احسان سره و ایتاء ذی القربى پور کولو د رشتہ دارانو ته وینها عن الفحشاء والله پاک من فرمای د زنا نا والمنکر او د ګنا نا والبغي او د ظلم نا یعظکم الله پاک حکم کوي نصیحت کوي تاسو ته پدی باندې لعلکم تذکرون د پاره دي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ واوفوا بعهد الله تاسو پرواله کې په وعدو د الله اطاعت تم کله چې تاسو وعده کوئ ولا تنقضوا الايمان او تاسو ماتوي قسمنا بعد توکید پس د مضبوط اور داغي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او پتاغي سر تاسو ګرځول دي الله پاک په خپل ځان باندې گواه او ذمہ دار ان الله يعلم ما تفعلون بشک الله پاک به پاس چې تاسو کوي ولا تكونوا تاسو مکیږي کلتی پشان داغي خزي نقضت غزلا چې غز پړي خپل سپړسي من بعد قوت پس د مضبوطیان انکاتن ټوټي ټوټي تتخذون ايمانكم تاسو نسيخ خپل قسمنا دخلم بينكم ذریعہ د فساد په خپل منس کې ان تكون امه د پارا دي چې یو جماعت د کافرانو وي اربع من امه مالدار د بل جماعت د کافرانو نه انما يبلوكم الله به بشک الله پاک امتحان لستاسو پدی باندې وليبينن لكم او الله پاک بیان تاسو ته یوم القیامت پورز د قیامت ما هغه کنتم فی تختلفون چې تاسو پای کې اختلاف کوئ
ولو شاء الله کچر غفت اللہ پاک لجعلکم خامخاب گرزول تاس امت واحدہ یو امت پا یو دین باندی ولكن يضل من يشاء لیکن اللہ پاک گمراہ کی چاہتا چوغوالی ویہدی من یشاء واللہ پاک ہدایت کی چاہتا چوغوالی وَلَتُسْأَلُنَّ خَامَخَابَ تَبُّوس كُلِّ شِيءٍ تَاسُنَا پورز دا قیامت اما کنتم تعملون دا سب بارکی چتاسکم پر دنیا کی کوئی وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ وَتَاسُمُنِ زِيخ بالقسمنا دخلم بینکم دا پارد فساد پخپل منس کے فتزل قدم ورنہ ابخویگی یو قدم بعد ثبوتیا پس دا مضبوطی دو پا دنیا کے وتذوق السوء او تاسبو سکی سزا بما صددتم عن سبیل اللہ پس او دا غسیزنو چی تاسو بندوی خلق دا اللہ پاک دلارنا ولکم عذاب عظیم استاد پار بوی عذاب لوی پا آخرت کے ولا تشترو تاسو ماقلی بعاد اللہ پا وعدو دا اللہ پاک دا ما تولو ثمن قلیل قیمت کم انما عند اللہ بے شک دا اللہ پاک سرا هو انما عند الله بشك سجد الله پاک سر دی هو خیر لكم استاد پارا بہتر دی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پیگئی ما عندكم ينفد سچ تاسو سر دی دا ختمی دن کی دی وما عند الله پاک او سجد الله پاک سر دی اغا دائمی ہمیشہ دی ولنجزین الذین او خام بدل ورکو دا ثوابنا کسانتا صبرو چاگی صبر کری اجرم دبی بدلے بیاسن ما کانو یعملون فبہتر دا غسچ دی پا دنیا کے کم کوی من عمل صالحا ہر غسوچ عمل کوی دنے کے من ذکرن دناری نونا او انثا یاد زنا نونا وهو مؤمن او دی مؤمن وی فلنحیینو حامقا ومنگدت جن ورکو حیاتا طیب خیست جن ولنجزینهم او خامقا من بدلی ورکو بیتا اجرم دبی بدلی بیاسن ما کانو یعملون فبہتر دا کانو چکم دی پا دنیا کے کوی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فسر کرچت ارادو کی دا قرآن کریم دا تلاوت فاستعید باللہ تپناغ والا پا اللہ پاک باندی من الشیطان الرجیم دا شیطان مردودنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا انہو لیس له سلطان یقینا دا شیطان چیز نشتد دا پارا غلبا علی الذین آمنوا پاک کسانو چغ ایمان روڑی دی وعلا ربی متوکلون او غیب اقبل رب باندی توکل کوی انما سلطانو بشک غلبت دا شیطان چدا علی الذین پاک کسانو باندی دا یتولونو چغی دوستان کی دا شیطان سرا والذین هم به مشرکون او کسان چدوی پا اللہ پاک باندی دا شیطان شریک جوڑوی دا اللہ سرا واخر دعوان الحمدللہ